بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 157 دی، یوسل 55 او الدرس السابع والثلاثون یعنی 30 نمبر درس دی. په نن درس کې به موږ د 30 نمبر درس تمرین حل کوو. تمرین کې دوه سوالونه موږ له راکړي وي. ترجم بالبشتونیه، پښتو کې ترجمه وکړئ. پښتو کې ترجمه وکړئ. پښتو کې ترجمه وکړئ او عربي جملې به راکړي، د دې به موږ پښتو جوړو. او بل سوال راکړی ترجم بالعربیه، عربی کې ترجمه وکړئ. یعنی موږ له به د پښتو جملې راکړي، د دې به موږ عربي جوړو. اول سوال کې به د عربی جملې راکړي، موږ به پښتو جوړو. دویم سوال کې به رااله د پښتو جملې راکړي، موږ به عربي جوړو. نو په اوله سوال کې دی تقول فاطمه لزینب. تقول فاطمه، تقول فعل مضارع ده او د دې معنی د وای. تقول فاطمه، دا فاطمه فاعل دی، نو فاطمه وای لزینب، زینب تا، زینب تا. نو فاطمه زینب تا وای سمعت صوتک. سمعت دا د فعل ماضی واحد متکلم صيغه ده. نو دلته دا فاطمه خبرې کوي، نو فاطمه ځان له فعل ماضی واحد متکلم صيغه استعمالوي. سمعت صوتک، سمعت صوت، صوت आवाज ته وای. او زینب ته وای کنه، زینب ته وای ما ستا आवाज واوریدو. سمعت صوتک، ما ستا आवाज واوریدو. وانت تقرئین القرآن، او تا قرآن پاک لستو، تا د قرآن تلاوت کولو. ففرحت، نو زه خوشحاله شوم. تقرئین دا د واحد مؤنث د فعل مضارع واحد مؤنث حاضر صيغه ده، چې مخامخ درته یوه ښځه ناسته وي، ته هغې ته وي چې ته تلاوت کې، نو تقرئین ته لولئ، ته وایي. او انت دا ضمیر دی د واحد مؤنث حاضر. نو وانت تقرئین القرآن، او تا قرآن تلاوت کولو، تا قرآن لستلو. ففرحت، نو زه خوشحاله شوم. ففرحت نو دا بیا واحد متکلم صيغه ده د فعل ماضي، نو زه خوشحاله شوم. اوس ورته عمده فاطمه وای د زینب ته وای صوتک، صوتک جمیل، صوتک جمیل، ستا आवाज ښایسته دی، ستا आवाज ښکلی دی. وقرأتک جمیله، او ستا تلاوت هم ښایسته دی، ستا قرأت هم ښایسته دی. اوس ورته دا بله صيغه ده، دا د فعل ماضي واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث غایب صيغه ده. اخذت، اخذت سعیدتو، اخذت سعیدتو، سعیده واغستو. زهرتن ګل، سعیده یو ګل راواغستو. من زمیلتها، د خپلې ملګرې نه، زمیلې نه د خپلې ملګرې نه ګل واغستو. سعیدې د خپلې ملګرې نه ګل واغستو. اخذتو معنی راخیستل. وشمت، او هغې بوی کړو. شمت دا د فعل ماضي واحد مؤنث غایب صيغه ده. شمت کې هي ضمیر فاعل دی، د دې معنی ده هغې بوی کړو. وشمت، او هغې بوی کړو. وقالت، قالت بیا واحد مؤنث غایب صيغه ده د فعل ماضي، او په دې کې هي ضمیر دی. وقالت، او هغې ووی رائحتها، د دې خوشبو، رائحتها د دې خوشبو. طیبه ښایسته ده، طیبه ښایسته ده، ښکلې ده، ښه ده. وهي جمیله، او هغه ښایسته دی، یعنی هغه ګل ښایسته دی. وهي، او هغه ګل، زهره، هغه زهره جمیله ښایسته ده، ښایسته دی. نو دا موږ سره د عربی جملې وي، موږ ته پښتو جوړه کړه. اوس د پښتو جملې دي، د دې نه به موږ عربي جوړو. استاذ نعیمې ته ووي، استاذ نعیمې ته ووي. قالت المعلمه، معلمې ووي. قالت دا د فعل ماضي واحد مؤنث غایب صيغه ده، خو دې کې هي ضمیر به اوس موږ نه راوباسو، ځکه چې د دې خپل فاعل دا معلمه موجوده ده. قالت المعلمه، استاذ ووي لنعیمه، نعیمې ته. دا نعیمه یوه شاګرده ده، دې ته ووي زما خبره په غور واوره، زما خبره په غور واوره. استمعي، ته واوره، ته په غور واوره. کلامي، زما خبره، کلامي زما خبره. استمعي دا د فعل، دا د امر حاضر صيغه ده. د مؤنث لپاره چې کله مؤنث ته وایي چې ته واوره، نو استمعي به وي، او چې سړي ته وایي ته واوره، نو هغې ته به وایي استمع، ته واوره، په غور سره واوره. نو استمعي کلامي، ته زما خبره په غور سره واوره. ماشومې مور ته وکتل. الطفلة، الطفلة رأت الأمه، الطفلة رأت، دا رأت ته اصل کې دا تا ساکن ده، خو کله چې د دې داسې
حرف وي چې هغه اخره کې ساکن وي او د هغه نه مخکې الف لام والا اسم وي نو هغه ساکن حرف باندې به مونږه کسره اچوو. نو دا د عربۍ مقولو ده الساکن اذا حرک الساکن اذا حرک بالکسرة. کله چې ساکن لا حرکت ورکې نو کسرې والا حرکت به ورکې. نو الطفلة رأت الأمة الطفلة رأت الأمة ماشومې خپلې مور ته وکتل یعنی ماشومې مور ته وکتل او هغې طرف ته یې منډه کړه وجرت او هغې منډه کړه الیها هغې طرف ته یعنې خپلې مور طرف ته یې منډه کړه. مور خوشحاله شوه فرحت الام مور خوشحاله شوه مور خوشحاله شوه دا ماشومه چې ورسره ملاو شوه د ماشومې خپلې مور طرف ته منډه کړه دا مور خوشحاله شوه او هغې اوچته کړه. وحملت او هغې یعنی د حملت دا د فعل ماضي دا د فعل ماضي واحد مؤنث غایب صيغه ده په دې کې هي ضمیر دی هغه مور طرف ته راجع ده. وحملت او هغې اوچته کړه ها هغه ماشومه وحملت ها او هغه ماشومه اوچته کړه او هغه یې ښکل کړه. وقبلت دا قبلت بیا د فعل ماضي واحد مؤنث غایب صيغه ده دې کې هي ضمیر مور طرف ته راجع دی. وقبلت او هغې ښکل کړه ها هغه ماشومه او هغې له یو ګل ورکړو. واعطت بیا هم هغه د فعل ماضي واحد مؤنث غایب صيغه ده هي ضمیر هغه مور طرف ته راجع دی. واعطتها او هغې له ورکړو زهرتن یو ګل او هغې مور دغې ماشومې له یو ګل ورکړو او هغې ته یې ووې وقالت د فعل ماضي واحد مؤنث غایب صيغه ده هماغه مور طرف ته راجع ده دې کې چې کوم هي ضمیر دی. نو وقالت او هغې ووې لها دغې ماشومې ته ته دا واخله او بوی کړه. نو خذي دا خذي د امر صيغه ده چې سړي ته وې ته واخله نو هغه ته به خذ ته واخله او چې ښځې ته وې ته واخله نو هغې ته به خذي ته واخله. خذيها ته دا واخله وشمیها او دا ښکل کا. نو شمی دا هم د امر صيغه ده د مؤنث لپاره استعمالیږي. شمی دا د مذکر لپاره استعمالیږي او شمی دا د مؤنث لپاره استعمالیږي. نو خذيها ته دا واخله وشمیها او دا ښکل کا یعنی دا بوی کا دا ګل واخله او بوی کړه. نو د مور د ماشومې له ګل ورکړو او بیا یې د ماشومې ته ووي د مور ورته ووي چې ته دا ګل واخله او بوی کا. نو دا زموږ سره د پښتو جملې وي موږ د دې عربي جوړه کړه. دا ته دا واخله او بوی کړه خذيها ته دا واخله وشمیها او ته دا بوی کا. نو دا زموږ سره د نن ورځې درس او 29 نمبر درس پوره شو. انشاءالله دې نه پس به موږ 38 نمبر درس شروع کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.